بل خطرناک دے په خلاف د شاه چې هغې ته جماعت د خوارجو ویلی شي. دا خوارج د حضرت علی المرتضی رضی الله عنه په دوره کې راوتي وو. دا خوارج هغه و چې علی المرتضی ته یې مشرک ویلی وو، هغه و چې د خپل جماعت مخالفین یې ټول کافر ګرځولي وو. د خوارجو معظم اصولو کې صاحب د الفرق بین الفرق دا ذکر کوي چې یکفرون فتوا د کفر به لګوي خوارج په هر هغه انسان باندې چې د دوی د مسلک مخالف وي. دغه جماعت د خوارجو د پاکستان او د افغانستان په اصطلاح باندې دې ته غیر مقلدین ویلی شي، دې ته وهابیان وایي. دا چې وهابیان او غیر مقلدینو ته خوارج ویلی کېږي دا زما فتوا نه ده، بلکې د دیوبند علماو اجماعي فیصله دا ده چې هغوی په عقاید علماء دیوبند کې دا غیر مقلدینو استفتاء کېږي چې دا څنګه خلک دي وهابیان. هغوی جواب ورکوي نحن نفتی فی حقهم بما افتا به الشامی. د وهابیانو متعلق د دیوبند علما لیکي چې موږ هغه فیصله لرو کما فیصله چې علامه شامی کړی ده. علامه شامی په دریم جلد کې د خوارجو او د بغاتو تعریف ذکر کوي او بیا لیکي چې متبعین د محمد بن عبدالوهاب النجدي چې مسما دي په وهابیون او غیر مقلدین سره دا د خوارج یو جماعت دی او خوارج